الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. زما معزز مسلمانانو، مخی آیت کی الله جل جلاله د حضرت عزیر علیه السلام قصه تفصیل سره هغه ذکر کړه، او کم چې دوه قوانین د نیکانو د بدانو خلکو بیان شویو، په هغې باندې یوه مسله الله تعالی متفرع کړه. اولنی قانون داو چې بعضی خلک هغه د بدانو خلکو ملګرستیا وکړي، نو هغه بدان خلک ته چې کله یو دلیل واضح راشي او مضبوطه دلیل ورته راشي، نو دا غلطو خلکو د ملګرتیا د وجې نه هغوی په هغه ظلمت کې واپس پاتې شي، په تیاره کې پاتې شي، دلیل هم ورته راشي خو هغه غلط خلک یې واپس خپل ځای ته راولي. او دویم نیکان خلک دي چې هغه سړی په تیارو کې نو سمه لار ورته وښیي، سم ځای ته یې څه کړي واپس یې راولي. نو یو مثال د بدانو په باره کې ذکر شوی او یو د نیکانو په باره کې. نو نن چې کوم دی هغه درېیمه قصه بیانېږي د حضرت ابراهیم علیه السلام، او دا متفرع ده په اول قانون باندې. وَإِذْ قَالَ وَيَادْ کا هغه وخت لرا قال چې ویلا ابراهیم علیه السلام ربی ای رب زما ارنی وخی ماتا کیف سرنگی تحیی الموتا ترا ژوندي کوي مړو لرا. عزیر علیه السلام هم دا سوال کړی، نو ابراهیم علیه السلام هم د الله نه دا سوال وکړو، الا ته دا مړي څنګه را ژوندي کې، د دې کیفیت راته وښیه. نور خو زما ایمان شته دی، زه دا منم چې ته ژوندي کول او مړه کول کې، خو څنګه کې طریقه څنګه ده هغه ماته وښیه چې زما څنګه چې علم الیقین ماته حاصل دی، نو داسې علم عین الیقین هم چې کوم